الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله فلينظر إلى المتعلمين والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم ما من متعلم إلا يختلف إلى باب العالم إلا وله بكل قدم وبكل حرف عبادة سنة. هو يمشي على الأرض والأرض تستغفر له وينادي مناد هؤلاء وتقاء الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زما عزت مندو او دلتا راغلی زما درنو علماء کرامو او سپینروبو مشرانو همزولو علماء برازی لوی لوی علماء بیانونه باغی کوي. ما خود حکم تعمیلو کو او استاسو مخ کی ما د یو آیات سره ټوکړه تلاوت کړه. پورا آیات نه دی. سورۃ الانبیاء کې د یو آیات یو لږه حصہ ده. سورۃ الانبیاء پدې کې مونږ او تاسو ته الله رب العزت د انبیاء علیهم السلام کمال علمی او کمال عملی دا الله پاک مونږ او تاسو ته بیان کړی دی. یو معلومات دي، ډېر شي معلومات دي مونږ سره، خو پتش معلوماتو باندې او پتش علم باندې نجات، کامیابی او د دنیا او د آخرت د مصائبو نه بچ کېدل دا پتشو معلوماتو باندې دا نه کېږي. د معلوماتو سره عمل پکار دی. نو کم آیات چې ما تلاوت کو، الله رب العزت د انبیاء علیهم السلام کمال عملی ذکر کړي. انهم كانوا يسارعون في الخيرات، دا یو جمله ده. ويدعوننا رغبا ورهبا، دا بل جمله ده. وكانوا لنا خاشعين، دا بل جمله ده. د دې آیات په لږه حصہ کې درې جملې دي او دا مونږ او تاسو ته تعلیم راکوي چې زمونږ او تاسو د بدن د اعمال دا په درې قسم باندې دي. د اعضاء د جوارح اعمال دي، د جبې اعمال دي او د زړه اعمال دي. د هر مسلمان نه دا درې عملونه شپه او ورځ کې دا د دنه صادریږي او دا درې واړه عملونه دا فرشتي لیکي او د قیامت پر ورځ باندې با د دې اعمالو اعتبار سره د په حق کې فیصله کیږي. مقدس هستی، مقرب هستی، هغه انبیاء علیهم السلام دي او ورپسې بیا علما دي او بیا داغي تابعدار مسلمانان دي. الله رب العزت فرمایي چې کتاسو کامیابی غواړئ، دنیا او آخرت کې نجات غواړئ، دنیا او آخرت کې سربلندی غواړئ، نو د اعضاء اعمال اندامونو اعمال چې کوم دي دا درست کړئ او دا کامل کړئ. ځکه انبیاء علیهم السلام انهم كانوا يسارعون في الخيرات، د خیر په کارونو کې، د نیکۍ په کارونو کې
انبیاء علیهم السلام با سبقت کو تادی به کولا جلتی به کولا د نیکی کار کولو کې به ټال مټول نکاو نو کتا سو کامیابی غواړي او د انبیاء علیهم السلام په لار باندې تل غواړي نو د بدن د ظاهری اعضاء او د اندامونه دا په دغه اعمالو کې تاسو استعمال کړئ نو په دې یو جمله کې زمونږ او تاسو د هغه اعمالو مونږ ته تذکیر دی چې هغه د اندامونو او د اعضاءونه هغه ادا کیږي ويدعوننا رغبا ورهبا دا د جب عمل دی چې دا انبیاء علیهم السلام چې وو يدعوننا مونږ به رابللو دعاګانې به زمونږ غوښتي خو رغبا ورهبا وی دا ایمان چې دی دا امید او د یری په منځ کې دی نو خو به داسې کېږي چې باز کیم نو زیمه زه تابعدار ما زه کامل ما زه مسلمان ما او دا نور خود سره د سړی زامن نه دي کچره دا رویه او دا خیال تا قائم کو نو پته ولګی چې ته هیڅ نه یریږي با او بل دا چې امید به د سره د الله نه به امیدي چې هر څومره ګناهګار یو خدا الله رحم ډیر لوی دی الله به په مونږ رحم کوي او الله به مونږ بخي ځکه وی د ځوانۍ په حالت کې د الله یاره چې غالب وي دا ډیره ښه ده او د پیرې او د بوډیوالي په حالت کې چې کله ګیره سپینه شوه نو بیا امید غالب پکار دی ويدعوننا رغبا ورهبا وی دی انبیاء با مونږ ته دعاګانې زمونږ نه به دعاګانې غوښتې مونږ به رابللو رغبا په حال د رغبت کې ورهبا او په حال د یری کې یره به ورسره وه لکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله د هغه مخکې دا حدیث ذکر شو چې اخیری انسان الله پاک چې دینو جهنم نه روبا چې ناغله به د دنیا په لس چندا کور ورکي ناغوي کاش چې دا زوی څومره لوی غټ صحابي دی خو یاره ورسره دوره ده يدعوننا رغبا ورهبا نه دا د جبې عمل شو چې جبا د الله په ذکر اسکار د الله په اطاعت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت کې استعمالول چې د جبې اعمالم کاملی د جبې عمل کاملی د اعضاء عمل کاملی وکانو لنا خاشعين دا د زړه عمل دی چې الله وی دي زمونږ نه یریدون کیو په زړه کې یروا په زړه کې خشیت نو چې کله دا درې وړه اعمال برابر شو عملم کامل شو علمم کامل شو معلوماتم درست او د معلوماتو سره عملم کامل دی نو بیا دا خلق دا الله په نسبت باندې قابل قدر دي د دې خلکو بیا د مرګ په وخت کې امداد کولی شي او د دې اعمالو د پاره او د دې معلوماتو د پاره چې کامل علم مراشي او کامل عمل مراشي نو دا غي د پاره دا مدارس دي دا غي د پاره دا د تبلیغ میدانونه دي دا غي د پاره دا د خانقاو مجلسونه دي دا غي د پاره دا مدرسې او دا تعلیب او دا تصنیف دا د دې لپاره دي چې علم کاملی او عمل کاملی ځکه د خدای پیغمبر فرمایي چې په دې علم او په دې عمل کې څوک لګي من احب ان ينظر الى تقاء الله فلينظر الى المتعلمين وي څوک چې هغه خلکو ته ګوري هغه خلک لیدل غواړي چې هغه او تقاء الله دي الله ذات کړی دي سرټیفیکیټ وته میلاو شوی دی سند وته میلاو شوی دی چې په دنیا کې دا جهنم والا نه دي دا اور والا نه دي دا بدبخت خلق نه دي نه چاته دی وګوري فلینظر
الى المتعلمین. دا د قرآن او د حدیث دغه علوم چې حاصلې سره د علمی کمال نه نو دې طالبانو ته دی وګوري والذي نفس محمد بيدي وي زما د پاغه ذات قسمی د کم ذات په قبضه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روح دی. کم طالب علم مدرسې تراغه جمعات تراغه مکتب تراغه اک بالغ دی او کو نابالغ دی کاغه نارینه دی او کاغه زنانه دی خو مقصد د الله قرآن زده کول دی. الا وله بكل قدم عبادت سنا نو په یو قدم باندې دته د یو کال نفلی عبادت ثواب ملاوي. سل قدم راواغستو د سلو کالو نفلی عبادت ثواب ملاو شو. وبكل حرف عبادت سنا دلته لست کیوې شلت کیوې دیرشت کیوې د یو حرف په بدله کې دی ته یو کال نفلی عبادت ثواب ملاو شو. د دې مور او پلار ته میلاو شو د دې استاد ته میلاو شو دې سره په دې مدرسه کې په دې مکتب کې په دې جماعت کې کم معاونینو چا سره امدادونه کول دا ثوابونه دې ټولو ته میلاوي. وبنيت له مدینه فی الجنه او د یو قدم په بدله کې دا قدم ډیر مبارک دی دا قدم ډیر قیمتي دی ځکه د الله د کتاب لپاره اوچت شوی دی د الله د دین لپاره اوچت شوی دی نو د دې قدم ډیر قدر دی او د دې قدم د قدر والی د وجنه د خدای پیغمبر وی بنیت له مدینه فی الجنه جنت کې ول الله د یو قدم په بدله کې یو خار ورکي یو مانای نه یو محل نه مدینه رو خار دا د یو قدم په مقابله کې آبادیږي. وبكل حرف عبادت سنا او د هر حرف په بدله کې یو خار وته میلاویږي. وینادي مناد هؤلاء وتقاء الله او د اسمان نه ندا کیږي د الله فرشتي اعلانات کوي هؤلاء وتقاء الله چې دا په دنیا کې د جهنم نه آزاد خلق دي. ځکه وی کوم ځای کې چې مدرسه جوړه شي په کم کور کې عالم راغی په کم کور کې حافظ جوړ شو نو دا دغه خلکو د پاره سعادت مندیم دا او دا دغه خلکو د پاره بدبختیم دا. سعادت مندی دا خو په دی وجه ده چې کشر دغه مدرسې قدر یو کو دغه عالم قدر یو کو دغه قرآن قدر یو کو نو الله به خلق په دنیا او په آخرت کې دی له ترقی ورکی دی به بلند کی دی به آفات او بلیات او مصائب نه بچ کی دنیا هم جوړ آخرت هم جوړ او کو مقابله لرالو نو دا بیا د دې د بدبختی علامت ته. نو الله رب العزت په مونږ او تاسو باندې ډیر لوی رحم او کرم کړی دی چې الله مونږ او تاسو له کتاب را کړی دی قرآن را کړی دی مسلمانان پیدا کړیو او دا د مدرسو دا نظام الله مونږ او تاسو ته چې دین خور کړی دی نو فرشته اعلان کوي هؤلاء وتقاء الله چې دا په دنیا کې د جهنم نه آزاد خلق دی. وهو يمشي على الارض دلته پزما روان دی والارض تستغفر له او زمکه والا د پاره د بخنی دعاګانې غواړي. نو زما عزتمن په خپل باندې څومره معلومات چې مونږ ته دي نو دا معلومات پاتې نشي دا معلومات په عمل کې راشي ځکه دا معلومات دا مونږ د پاره دلیل دی د نجات او یا دا معلومات مونږ د پاره دلیل دی زمونږ د هلاکت. د خپل معلومات په وجه باندې با یا کامیابی مو کو عمل کی او د خپل معلومات په وجه باندې کا عمل کی نه ناکامی بمو. الله دې مونږ او تاسو عمل کول توفیق راکړي. علما برازي ان شاء الله بیانونه وکړي مونږ او تاسو بیانونه واورو او د عمل په نیت باندې واورو او کور ته دغه یو خبره وزو خپل رشتہ داران خپل میندې خويندې کاغي ان شاء الله په دغه عمل باندې رالو نو څنګه چې دلته مون خوشاله یو په یو کور کیو دا چې به ان شاء الله په جنت کې دغه والدین دغه مور او پلار دغه انګوران او دغه لونه او دغه خويندې دا ټول به ان شاء الله الته په یو ځای باندې الله دې مونږ او تاسو عمل کول توفیق راکړي.